قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: څوک چې قصدن زما طرف ته غلطه خبره منسوب کی، فلیتبوأ مقعده من النار، نو فکار دی چې دی خپل ټکانه جهنم جوړه کی. اوس د دې حدیث لاندې د علماء کرامو په دې خبره باندې اتفاق دی که یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې عمل یا یو خبره داسې منسوب که چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، نو د ارتکاب د ګناه کبیره او د حرام کار وکړو. دویم، په دې حدیث کې لفظ د متعمدن ذکر شوی دی، نو علماء کرام فرمای که یو انسان جان بوجھ کر قصدن رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو عمل یا یو خبره منسوب که، نو د خپل ټکانه جهنم وګرځوله. او که یو انسان په نادانۍ کې، په غلط فهمۍ کې یو عمل یا یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم پس منسوب که، هغه عمل هغه خبره چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس منسوب نه وي، احادیثونه ثابته نه ده، نو بیا دې هم دې ویریږي او داسې قسم خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس نه منسوب کړي چې کم د تحقیق نه دی کړی. نو لہذا هر هغه عمل یا هر هغه فعل یا هر هغه قول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، لہذا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نه دی منسوب کول پکار.